نو ما چې کوم آیاتونه مبارکه تلاوت کړي دي دې کې الله تبارک وتعالی د مجاهد د عمل ذکر کوي. شان نزول د دې آیاتونو مبارکه و داسې دي چې یو ځل صحابه کرام په مسجد نبوي کې راټول شو، د یو بل سره بحث مباحثه کوله چې یاره کوم بل لوی نه لوی عمل د نیکۍ وي چې مونږ هغه شروع کړو. نو د یو صحابي دا خبره وکړله، وی زه به مسجد حرام جوړوم، په بیت الله شریف کې چې څومره د جوړولو کار وي دا به زه کوم. هغه بل صحابي وی یاره د الله کور له چې څومره میلمانه راځي حج او عمرې له، زه به د هغې خدمت کوم، په هغې باندې به اوبس کوم. اوس ګوره دا لوی کار دی که نه. یو وایي زه به بیت الله شریف جوړوم، په دې کې چې کوم تعمیري کار دی هغه به زه کوم. بل صحابي فرمایي چې د الله کور له څومره میلمانه راځي زه به د هغې خدمت کوم. دا لوی لوی نیکۍ دي، غټې نیکۍ دي. ګوره جومات جوړول یوازې مسجد حرام نه، حدیث مبارک کې راځي چې چا په جومات کې د چنچڼې د جالم نزی جوړ کو، د دپاره الله په جنت کې یو بنگله تیاره کړه. چا چې د الله د رضا دپاره جومات جوړ کو، الله تبارک وتعالی د لره په جنت کې کور جوړ کو. نو یو صحابي فرمایي زه به مسجد حرام جوړوم، په مسجد حرام کې یو مونځ په 1 لک دی. په څومره دی؟ په 1 لک. مونږ چې دلته د جمعې دا مونځ کوو، دا چې دی په بیت الله شریف کې وکړو، ګوره چې تا 1 لک د جمعې مونځونه بار وکړو، انسان یې په ټول عمر کې نشي کولی. نو په بیت الله شریف کې یو مونځ په 1 لک دی. نو چا چې بیت الله شریف کې سزای جوړ کو او په هغې کې یو حاجي یا عمرې والا کس یو مونځ کوي، نو د دغې 1 لکو مونځونو ثواب دی انسان ته میلاویږي چا چې دا بیت الله شریف جوړ کړی دی. او هلته په لکاو باندې خلک عمرې لځي او حج لځي، په لکاو په زرګاو ځي که نه، دنیا د هلته راټولیږي. نو هلته به بیت الله شریف کې چې څومره مونځونه کوي او چا چې به بیت الله شریف کې ځای جوړ کړی وي او یو مونځ پکې په 1 لک دی، نو د هغه پکې څه شته که نشته؟ ګوره دا ډېر لوی عمل دی. نو هغه یو صحابي فرمایي وایي زه به بیت الله شریف کې تعمیري کار کوم، دا به جوړوم. هغه بل وایي وایي د دې الله کور له چې څوک میلمانه راځي زه به د هغې خدمت کوم، اوبه به پیس کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بیت الله شریف له چې څوک راغی دا د الله میلمه دی. دا د چا میلمه دی؟ دا د الله میلمه دی. ګوره دا لوی عملونه دي. نو یو فرمایي زه به بیت الله شریف جوړوم، بل وایي زه به د الله د کور د میلمنو خدمت کوم. الله تبارک وتعالی آیاتونه مبارکه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل کړو چې ای زما خوږه پیغمبره، دا صحابه ورته لاړ چې دوی لوی عمل طلب کوي، دوی لوی د نیکۍ کار کول غواړي. نو دې صحابه ورته ووایه چې ګورې د جهاد سره یو کار برابر نه دی. الله تبارک وتعالی آیات مبارکه نازل کو، اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام. اجعلتم آیا ګرځوئ تاسو سقایة الحاج د حجیانو اوبس کول، د هغې خدمت کول، وعمارة المسجد الحرام او د مسجد حرام جوړول، دا تاسو په شان د هغې چا ګرځوئ کمن آمن بالله، چا چې ایمان راوړی په الله باندې، والیوم الاخر، په ورځې د آخرت باندې، وجاهد فی سبیل الله، او د الله تبارک وتعالی په لاره کې څه کوي؟ جهاد کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي لا یستوون، دا زما په دربار کې برابر ګورې نه دي. یو سړی بیت الله شریف جوړي، په حاجیانو خدمتونه کوي، وبس کوي، بل طرف ته یو سړی جهاد کوي. الله فرمایي دا تاسو برابر ګرځوئ؟ دا څه تعجب کار تاسو کوئ؟ دا خو ډېره عجیبه خبره ده. دا برابر نه دي، دا جهاد واله ډېر زیات غوره دی. او څوک چې ګورې څوک، الله تبارک وتعالی بیا فرمایي څوک چې د جهاد سره بل کار یو شان ګرځوي، یو شان ګورې غوره نه، یو شان کو ته وایي زه حج کومه، زه عمره کومه، زه مونځ کومه، زه په مدرسه کې درس کومه، زه تبلیغ کومه، دا د جهاد برابر دی. دا د جهاد څه دی؟
الله تبارک وتعالی فرمای کو بل عمل دی د جهاد سره برابر وګرځو ته ظالم یې او والله لا يهدي القوم الظالمين الله قوم ظالم ته هدایت نه کوي. څوک چې دا وایي چې درس او تدریس جهاد دا درس و تدریس تبلیغ یا حج یا عمره دا د جهاد برابر دی، صرف د جهاد څه دی؟ صرف برابر دی. الله وی دا کس ظالم دی، دا کس ظالم دی. یو کس دا وی چې دا د جهاد نه غوره دی، نه هغه خو ډیر ظالم دی، دا د جهاد سره برابر نشي کېدی. هغه ځان له خبره ده چې مونځ حج عمره په مدرسه کې سبق ویل دغه رنګې تبلیغ کول دا ځان له لوی فضیلت لري، لوی ثواب لري، خو د جهاد په شانتې ثواب نه لري، د جهاد په شان ثواب نه لري. جهاد ډیر لوی فضیلت لري، لوی فضیلت لري. نو غرض می دا کو چې مسلمانانو جهاد پرېښی دی، جهاد ځکه خو د ذلت او د رسوایۍ سره مخامخ شوي دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی فرمای سکسانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کو قیل یا رسول الله ما يعدل الجهاد فی سبیل الله، دوی د الله پاک پیغمبره کوم عمل داسې دی چې هغه د جهاد فی سبیل الله سره څه دی؟ برابر دی. صحابه تپوس کو داسې کوم عمل دی چې هغه د جهاد فی سبیل الله سره برابر دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا تستطيعون تاسو طاقت داغي عمل نه لرئ چې زه درته وښیم. داسې عمل خو نشته دی چې د جهاد برابر وي، او کو زه درته وښیم نو تاسو طاقت نه لرئ چې عمل وکړئ. نو صحابه دا سوال بیا بار بار وکړو، فعادوا علیه مرتين او ثلاثه، درې ځله یا دوه ځله دا تپوس یې وکړو. دوی وی ما یعدل الجهاد فی سبیل الله، د جهاد کوم عمل برابر دی؟ دا تپوس دوی دوه درې پیرې وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل مثل المجاهد فی سبیل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی یو سړی دی هغه همیشه د پاره څه کوي؟ روزي نیسي، په عبادت باندې ولاړ دی، روزدار هم دی او د الله عبادت هم کوي، د شپې تهجد هم کوي، د قرآن تلاوت هم کوي. دی همیشه دا کوي تر هغې پورې چې تر څو پورې مجاهد واپس د جهاد نه دی راغلی. څه معنا؟ مجاهد لاړ جهاد ته او دلته یو سړی په جماعت کې اخته شو، په روژه ونیوله، د شپې په عبادت شروع شو، د الله د آیاتونو تلاوت شروع کو، روزدار هم دی، په تهجد هم ولاړ دی او د الله د قرآن تلاوت هم کوي، همیشه د پاره تر څو چې مجاهد واپس نه دی راغلی. داسې څوک کولی شي؟ مجاهد خو چې جهاد ته لاړ شي کله کال نه وي، کله میاشت نه وي، کله 2 کاله نه وي، هغه په جهاد کې وي. نو 2 کاله څوک پرله پسې روژه نیوی شي، میاشت څوک روژه نیوی شي. نو مجاهد ترې یو میاشت په جهاد کې جنگيږي او تا یو میاشت مسلسل روژه نیولي، مسلسل روژه ماتې پکې نه کوي، په تهجد ولاړې د قرآن تلاوت کوي، بیا هم د مجاهد برابر نه چې روژه ماتې پکې نه کوي. یو میاشت ګورې، یو میاشت یا یو کال تر څو چې مجاهد واپس نه دی راغلی، کو کال تېری کو 2 کې تېری او ته دلته په عبادت باندې ولاړې، بیا دې هم د مجاهد فضیلت حاصل نه کو. نبی علیہ السلام تاسو دا طاقت نه لرئ، یعنی مطلب دا د مجاهد هغه ثواب ته نشي حاصلولی، هغه ته نشي حاصلولی. یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو صحابي تپوس وکړو، د الله پاک پیغمبره زما سره 6,000 دینار دي. دینار د سرو زرو پیسې ته ویل کېږي، په هغه زمانه کې د سرو زرو پیسې وي. زما سره 6,000 دینار دي، زه جهاد نشم کولی، خدا غواړم چې دا 6,000 دینار د الله په لاره کې ورکم او د مجاهد په شانتې ثواب ماته هم میلو شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی کو دا 6,000 دینار ته د الله په لاره کې ورکړي که نه، د الله په لاره کې دا 6,000 دینار ته خرچ کړي،
نو د مجاهد د بوټانو باندې چې کومه دوړه لګېدلې د هغې نه ثواب هم نشي حاصلولی. مجاهد دا بوټان پخپو کړي دي او په هغې کې مزي مزي. نو نبی علیہ السلام فرمایل وی کو ته 6,000 دینار خرچه کی او د مجاهد په بوټانو کې چې کومې تسمې دي مزي دي په دې چې کومه دوړه پرته نو هغه ثواب هم نشي حاصلولی. ته خو د مجاهد برابر ثواب حاصلول وای چې زه د هغې برابر ثواب حاصل کړم. هغه یو صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره ما ته یو داسې عمل وښیه چې زه په کور کې ناست یم او هغه کوم او د مجاهد غونته کې ثواب ما ته میلاویږي، د مجاهدینو غونته کې ثواب ما ته میلاویږي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی لو قمت اللیل وصمت النهار، لو قمت اللیل وصمت النهار، کو چرته ته همیشه د پاره روجي نیسي او همیشه د پاره د شپې تهجد کوي، ټوله شپه ولاړې الله ته تهجد کوي، ټوله ورځ دې روژه نیولې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لم تبلغ نوم المجاهد، ته د مجاهد خوب ته هم نشي رسېدی. ټوله شپه دې د الله په تهجدو کې همیشه د پاره، ورځ دوه نه، همیشه د پاره د شپې څه کوي؟ تهجد کوي. همیشه د پاره د ورځې څه نیولې ده؟ روژه نیولې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لم تبلغ نوم المجاهد فی سبیل الله، څوک چې د الله په لاره کې جهاد کوي ته د هغه خوب ته هم نشي رسېدی. مجاهد چې کله وده دی ځان له په خوب باندې، جهاد خو هغه ټایم نه کوي، یو ټایم کوي که نه، خوب پکې کوي که نه کوي. مجاهد ځان له وده دی په خوب باندې او ته دلته ټوله شپه په تهجدو ولاړې بیا هم د هغه ثواب ته نشي رسېدی، د هغه مقام نشي حاصلولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی یو انسان دی هغه دومره مقدار سره جهاد وکړو، په دومره مقدار سره چې سړی دا اوښه لوشي اوښه نو د دې اوښې نه سړی داري وي. دا غولان چې خلک لوشي د پویو داري وي که نه، یوه داره وي بیا بله داره وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د څاروي په لوش کې، د اوښې په لوش کې د دوو دارو په منځ کې چې څومره ټایم دی دومره ټایم سره چا جهاد وکړو وجبت له الجنه، هغه دپاره جنت واجب شو. یو منټ نه، یو ګنټه نه، د سیکنډو حساب سره. ځکه سړی چې د څاروي دا یو داره وي نو دا بله داره چې وي په دې کې منټونه لګي کو سیکنډۍ لګي، صرف سیکنډۍ پکې لګي که نه. وی په دومره مقدار سره چې چا د الله په لاره کې جهاد وکړو، سړی چې څاروی لوشي او دا دوو لوشو په مقدار کې چې کم، د دوو دارو په مقدار کې چې کم ټایم وي دومره مقدار سره د جهاد وکړو، حدیث مبارک کې راځي وجبت له الجنه، الله د لره جنت څه کو؟ واجب کو، بیا ورلم الله جنت واجب کو. جهاد دومره لوی فضیلت لري، دومره لوی فضیلت لري. لنډه دا ده چې څوک د الله د رضا دپاره، د اعلا کلمت الله دپاره د الله په لاره کې جهاد کوي جهاد، نو په مخ د ځمکه بل عمل داسې نشته دی چې مونږ وښیو مونږ وایو دا هم د جهاد برابر ثواب لري، نشته داسې بل عمل. هر انسان چې مړ شي که نه نو دی په برزخ کې څه ټایم تېروي، قبر کې د قبر ژوند د ده سره څه وخته پورېږي. عالم مړ شو، تبلیغي مړ شو، حاجی مړ شو، بل څوک مړ شو، بل څوک مړ شو، دی به په برزخي ژوند کې وي، یا خوشحالۍ دي او یا عذابونه دي. قبر کې یا خوشحالۍ دي او یا څه دي؟ عذابونه دي. جنت ته او جهنم ته به کله تله کېږي چې کله قیامت واقع شي، چې کله قیامت واقع شي یا جنت دی یا جهنم دی. د هغې نه مخکې برزخي ژوند دی، برزخ یو پردې ته ویلی شي. خو مجاهد باندې برزخي ژوند نشته دی. مجاهد چې څنګه مړ شو که نه دی ډایرکټ جنت ته ځي، دی ډایرکټ جنت ته ځي، د باندې د قبر ژوند نشته، دی ډایرکټ الله تبارک وتعالی جنت ته بیایي او د ده روح هلته د شنو مرغو په شکل په دغه مقدار سره دا په جنت کې پاتې کېږي او د دوی بنګلې د الله د عرش ته لاندې دي. مجاهد ډایرکټ جنت ته ځي چې دی مړ شي او شهید شي، ډایرکټ جنت ته ځي. بل هیڅ یو انسان داسې نشته چې ډایرکټ جنت ته ځي، په هغه باندې برزخي ژوند تېرېږي. جنت او جهنم تر قیامت په ورځ بیا تللی دي. نو جهاد دومره لوی فضیلت لري، دومره لوی فضیلت. بل داسې عمل نشته چې مونږ یاد کړو چې دومره لوی فضیلت هغه لري. لنډه ده مسلمان ولې رسوا شوی دی، ولې ذلیله شوی دی، ولې د کافرو لخت او د سر دی؟
د کافر گزار دی او د سر دی وجه دا ده چې د جهاد پرېښی دی وجه څه ده د جهاد پرېښی دی د دنیا سره مینه شروع کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل وفرمایل حدیث مبارک دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کله اخیره زمانه شي په تاسو باندې به دا کافر داسې راځي داسې لکه وږی سړی چې ماتې ډوډۍ باندې راځي یو وږی سړی دی او ماتې ډوډۍ ته رامنډه وخي او هغه خوري که نه وایي دا کافر به په تاسو باندې داسې راځي صحابه و تپوس کو وایي د الله پاک پیغمبر ولې مونږ به لږ یو مونږ به لږ یو ځکه دا کافر به په مونږ باندې داسې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه نه تاسو به زیات یې ډېر به یې خو داسې به یې لکه د اوبو زګ په اوبو ډېر زګونه ولاړ خو چې لاس کې نو څه شی یي بیا هېڅ شی نه صحابه و تپوس کوي د الله پیغمبر دا ولې وجه څه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل دوه وجې دي دوه وجې یو دا دی چې د مال سره خو به محبت پیدا شي او دویم دا دی چې مرګ به بد ګڼئ مرګ به بد ګڼئ د دنیا سره به دې مینئ او د مرګ نه به نفرت کوي نو چې کله دا دوه څیزونه په تا کې موجود وو نو ته بیا جهاد نشي کولی نو کافر به در باندې راځي بیا به داسې ورته ته ښکاري لکه ماته شوې ډوډۍ اوس دا دوه خبرې په مونږ کې موجود دي دا دوه خبرې د فلسطین خویندې د فلسطین میندې چغې وایي ګټې په لاسونو کې نیولې دي وایي مسلمانانو د الله دپاره خو مونږ د دې کافرو نه خلاص کوي که نه زمونږ عزتونه تار تار شو مونږ خو د دوی نه خلاص کوي که نه مسلمانان راټول شي مسلمانانو حکمرانان و راځي چې دعا وغواړو چې الله تبارک وتعالی دې د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي دا د مسلمان حالت شو دا د مسلمان حالت شو یا خو هغه زمانه وه چې په سن کې یوې جنۍ چغه کړه وی حجاج ابن یوسفه ای د مسلمانانو حکمرانه ته چېرته چې زموږ عزتونه لوټ کېږي محمد بن قاسم تاریخ به تاسو ته یادي د مسلمانانو زنانه وي په کشتۍ کې سوري وي راتلي د سن گورنر راجا داهر حکمران چې کومو د هغه پوجیانو د مسلمانانو د زنانو عزت ته لاس کو د هغې بېعزتي په کشتۍ کې کوله د یوې جینۍ د خولې نه چغه ووته وی د مسلمانانو حکمرانه چېرته زموږ عزت محفوظ کا هغه زنانه گرفتارې کړي راجا داهر کسانو د هغې بېعزتۍ یې وکړي په کشتۍ کې یو سړی و لاړ عربو ته چې هلته ورسېدو حجاج ابن یوسف یو ظالم بادشاه تیر شوی دی یو ظالم بادشاه تیر شوی دی ډېر ظالمو خو چې دا خبره ورته وکړه وی د غیر مسلمو کسانو د مسلمانانو د ښځو عزتونه یې لټول وی د جینۍ د خولې نه چغه ووته چې ای حجاج ابن یوسف راشه زما عزت بچ کا وی ښه ما ته یې چغه والې ښه د مسلمان جینۍ عزت لوټ کېدو محمد ابن قاسم یې راوغوښته 18 کاله عمر دی 18 کاله وی لاړ شه سن باندې حمله وکړه او تر څو چې دې فتح کړې په ما به خپل مخ نه لګئ 18 کاله عمر دی د محمد ابن قاسم او راغې په سن باندې حمله وکړه او د راجا داهر کسان او هغه ټول مردار کړو او چې کله یې سن فتح کو وی ما هغې زنانه له بوځئ ما ته وښیي هغه چېرته ده چې لاړ هغې زنانه ته حجاج ابن یوسف ورته په جړا شو په سینې ورته لاس کېښودو وی خوري د مسلمانانو حکمران حاضر دی خوري د مسلمانانو حکمران حاضر دی ستا چغه یې واورېدله نن په فلسطین کې هغې چغې وایي مسلمانانو تاسو چېرته یئ مونږ راټول شو راځئ خیرې ورته وکئ دا د مسلمانانو حالت شو د هغې په لاسو کې ګټې دي تنګړۍ دي په هغې باندې ګزار کوي د الله اکبر چغه وایي د مسلمان سره یې ټمبم دی دې ته ګیر چاپېره طواف کوي څوک یې رانه ونسي چېرته دا یې ټمبم به تاله څه کوي زمونږ بیت المقدس زمونږ اوله قبله د هغې په قبضه کې ده حدیث مبارک کې راځي چا چې په بیت المقدس کې یو مونځ وکړو الله تبارک وتعالی ته ټول ګناهونه وبخل هغه قبله اول زمونږ د کافرو په قبضه کې ده راشي د پیزار پخپو پکې ګرځي موږ مسلمانان وایي موږ یې قوت یو زمونږ سره یې ټمبم دی نو یاد وساتئ یاد وساتئ الله به زمونږ نه تپوس کوي زه تمام مجاهدینو ته وایم تمام مجاهدینو ته جولۍ ورته غواړم مینت ورته کوم سوال ورته کوم د الله د رضا لپاره جهاد ستاسو کالو سر شروع دی ټول عمر تاسو جهاد کوئ الله دې اجر عظیم درکړي الله دې ستاسو د برکت زمونږ ګناهونه معاف کړي
خو اوس ورته یو اواز کوم ای مجاهدینو د الله د رضا لپاره خپل ټول کاروایي ودروئ لاړ شئ فلسطین ته لاړ شئ فلسطین ته او خاص کر مسلمانانو ته هم تاسو د یو بل نه د لاس وباسئ د یو بل د ګریوانه د لاس وباسئ په یو بل باندې دا جنګونه فریدوئ په یو بل دا حملې فریدوئ ما ته به بیا وایي چې دا د جهاد منکر دی زه د جهاد منکر نه یم زه د دې خبرې منکر یم چې مسلمان دی مسلمان نه وجني ما ته په دې باندې درد راځي چې مسلمان د مسلمان سره اړم دی او کافر راته خوشحالېږي ما ته په دې تکلیف را رسي زه ورته وایم لاړ شئ او د اسرائیلو باندې داسې حملې وکړئ چې دنیا یاد وساتي چې د اسرائیلو بچې بچې یاد وساتي مخ د ځمکې ته وزګار کړئ یو تباهي ولا هټلر کړي و او دویمه تباهي دی ولا اوس مجاهدینو کې هټلر مخ د ځمکې د اسرائیلو نه پاک کړی و او بیا یې څه کسان پرېښودل نو د هغه تاریخي الفاظ دا و د هټلر غالبا هټلر نوم یې دی که نه د هغه تاریخي الفاظ دي دا وی دا کم مې چې پرېښودو وی دا هم د پرېښودو لایق نه دي دا کم اسرائیل چې مې پرېښودل وی د پرېښودو لایق نه دي خو د دې دپاره مې پرېښودل چې دا نسل په دنیا کې موجود وي چې سبا دپاره خلکو بیا دا خبره کوي چې هټلر بد نه دي کړي وی دا دومره ذلیل او دومره رسوا او دومره شرپسند خلک دی چې خلک وروسته دوی ته ګوري نو خلک به وایي چې هټلر ناروا نه وکړي مونږ اوس وایو که نه وی دا مې صرف د دې نسل دپاره پرېښودو چې د دوی دا خباستونه خلک کیني چې بیا ماته ګناه نه کوي دا دومره ذلیل او رسوا خلک دی زه مجاهدینو ته وایم د الله د رضا دپاره د الله د رضا دپاره خپل تمام او مسلمانانو ته هم د عربو نه خو ګیله نشته د عربو نه خو ګیله نشته دی هغوی اسرائیل تسلیم کړو غاړې وله ورکړي زمونږ وروڼه یې وي هغه لاړ تباه او برباد شو او عیاشو تباه کړو هغه مالونو تباه کړو هغې ته خو امریکوي کینه هغه ناست دی کوئی پاسې نو پاسي او یو بله خبره زمونږ د مسلمانانو فوج هم شته که نه غالبا زمونږ د مسلمانانو د ملکونو ځان له یو فوج دی غالبا او زمونږ یو جرنیل دی هغه مشر دی دا فوج زمونږ د څه دپاره دی دا چې د دغې عربو په شیخانو باندې کله سخته راشي بیا به دا دغه شیخانو باندې چې کله سخته راشي که نه بیا به دا په کار راځي هسې په کار نه راځي اوس په فلسطین باندې حملې کېږي هغه فوج ځان له اوده پروت دی په هغوی باندې څه چې کله په یو شیخ باندې تکلیف راغی بیا به دا فوج په څه کې راځي په حرکت کې راځي هغې خو ډالرو مالونو نو د هغې نه د عربو نه خو ګیله نشته دی که د عربو څوک په تمه شو د هغې نه خویدلې ده تلې ده صرف دا سروخلي او دا بروخلي او دا خپیال بېخپې او په لاس کې غټ نه غټ اسلحه یو کلاشنکوف دغې مجاهدینو ته زموږ سترګې غړېږي دغه مجاهدینو ته زموږ سترګې غړېږي چې روژه ماتې ته کښېني نو وچه ډوډۍ ورته په دسترخوان پرته وي او هغه په اوبو کې پستی خوري او چې د یو الله اکبر چغه کې نو په روغه دنیا باندې لړزه راولي یاد وساتئ د الله اکبر چغه ډېره درنه چغه ده ډېره درنه چغه ده چې د الله اکبر اواز ولګي د کافرانو په دغه کې داسې لړزه راځي الله اکبر چغه ډېره درنه ده خو کاش چې ارمان چې مسلمان میدان جهاد ته لاړ شي او دا چغه ووایي مونږ دلته مسلمان وجنو مونږ وایو الله اکبر د دې الله اکبر زور نشته دی تم وایي الله اکبر او زم وایم الله اکبر د دې څه زور شته نه تم مسلمان یو زم مسلمان یم دا څه زور لري دا ته الله اکبر د کافر په مخ کې ووایه چې په هغه باندې په ځای بېهوشي راځي که نه راځي په هغه باندې په ځای بېهوشي راځي دا دومره درنه چغه ده درنه چغه ده نو افسوس راځي یقین په الله وکئ زه اکثر بیانات اوس نه کوم زما دا زړه خولې له راغلی دی بعضې اوقاتو کې خپل هغه جذبات بیا نشم برداشت کولی زه صرف او صرف دا خبره کومه چې مسلمانانو کې زه اتفاق غواړم په مسلمانانو کې یووالی غواړم په مسلمانانو کې اتحاد غواړم او زه دا غواړم چې مسلمانان دي داسې دیوار کافر تشي لکه د سټلو دیوار چې داسې یو مسلمان دی یو موټی شي زه د حدود او د پولو پابند نه یم زه د دې قایل نه یم چې دا زما د ملک مسلمان دی نو دا زما دی او دغه زما نه دی زم چې په نومي مسلمان دی او په مخ د ځمکه په کوم ځای کې پاتې کېږي زما ورور دی زما دشمن کافر دی هغه زما جرړې وباسي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي او
دعاګانو ته پاتې یو نو څه ته پاتې یو دعاګانو ته پاتې یو نو دعا په اخلاص سره غواړئ ښه نور خو را سره څه نشته نه چې دا دعا خو په اخلاص کوو که نه چې دا خو په اخلاص کوو که نه چې الله د فلسطین د مسلمانانو تمل شه او په آخر کې یوه خبره کوم خبره مې اوږدېږي خبره دا کومه چې ګیله مې د مسلمان نه هم شي تېرو ورځو کې ما یو تصویر کتو د فلسطین د مسلمانانو یوه جینۍ ده او په لاس کې ورسره تیږه د ګټه د اړولې د پای کافرو ګزار کوي تاسو ته پته راغی جینۍ په کوم لباس کې ده په پین شرټ کې ده مسلمانه ده په پین شرټ کې ده په کافر باندې ګزار کوي نو بیا مونږ وایو الله زمونږ امداد نه کوي نو زمونږ د پاکستانیانو څه حالت دی دلته خو لا خیریت ته د پنجاب ته لاړ شي دغې پنجابیانو ته حیا پیژني عزت ټول نه یادوم اکثریت یادوم اکثریتو بازارونو کې څه حالت شروع دی عزت پیژني حیا پیژني غیرت پیژني سبا به مونږ باندې حمله وشي نو مونږ وایو چې الله زمونږ امداد نه کوي الله د دې مسلمان امداد کوي دا مسلمان دی ښځرې بار بنډه ګرځي پرده دې نه کوي دغه نه کوي دا مسلمان دی وایي د مسلمان خو الله امداد نه کوي الله د دې مسلمان امداد نه کوي د الله څه کار دی نو فلسطین د مجاهدین د مسلمانانو نه مې ګیله شته دی اگر چې امداد به کوو چې هر قسمه امدادي خو ګیله مې ته شته ځکه د فلسطین زنانه هم په پین شوټونو کې ګرځي او کاڼې اړولي په اسرائیلو یې ورولي نو زمونږ باندې هم چې سبا راشي نو موږ وایو زمونږ الله امداد نه کوي الله د داسې مسلمان امداد الله تبارک وتعالی فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا د الله وعده ده چې تاسو به په مخ د ځمکه مسلمان اوچتي په مخ د ځمکه به ستا حکمراني او ته به اوچتي خو شرط ولا دا دی ان کنتم مؤمنین کو چېرې تاسو څه یې مسلمانان یې چې ته کامل مؤمن نو ته به غالب یې نو دا مسلماني د زمونږ ده الله زمونږ سره وعده کړی چې تاسو به غالب یې دې مسلمانۍ سره نه د دې مسلمانۍ سره ګورې د الله وعده نشته په دې توګه کې پرې نه وځو چېرته مونږ وایو د مسلمان سره څنګه د الله امداد دی چې مسلمان به غالب وي نو مسلمان نه دی پاتې شوی نو د الله امداد د کوم طرفه راشي نو یو دا دی چې هغې ته دعا کوو دویم دا دی چې د خپل عمل څه وکړو اصلاح وکړو د خپل عمل اصلاح وکړو الله غیر به زموږ دعاګانې قبلیږي الله دې ته تمام مسلمانانو حفاظت وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب